او پنځپیره په دغه خپاو نو دا امی پوهه نشو دا امی پوهه نشو او د دغه دی پنځپیری ته ګوتې راونیولې په دې خیرات نه مني د خیرات نه مني او غبل سره ډاله یو کړه حالانکه غدلخ پیواله اپن پیری د خیر لټاو اپن پیرو ته مال هم مرا کوا وی کو جمعات کې لګانو په جمعات کې ولګوا غریبانانو له ورکا خپل رشتہ دارانو له ورکا هغه ورته وی چې مولا کړ د سونی را لګي خیرات تینه پوره کیږي او بیام خانه خندا خوشحالي وا هغه خیرات مانو پن پیری نه مانو رونو خیرات ته زکات ته هر یو سیز دی پای کې د نبی رسول الله اتباع ضروری ده شیخ صد پنځپیر مدذل العالی مثال وی یو طالب چړي له خط ورکو او ورته وی چې دا ډاک کې واچو چې کراچۍ ته ولېګم دا کراچۍ ته لېګم نو دا څه کې واچو ډاک کې واچو هغه چړنه لاړو نو هغه بار هغه خط په ډاګه کې وګورځو څه کې وګورځو ډاګه کې وګورځو راځي تیر شوي چړي ته وی الکه دا خط جواب قران نه هغه تا کم ځای کې ورزولې دي کومه ډاکخانه کې ورزولې دي هغه ورته خو ما ډاګه کې ورزولې دي ګوره چې په ډاک کې خط ولېږي نو اوبر سیومو جواب به راشي چې ډاګه ته ورځي د عمل د قبلېدو او د الله رب العزت ته رسیدو لار هغه د نبی رسول الله په طریقه باندې کولې ته د نبی رسول الله په طریقو کا الله ته ورسي اجر وتا ته شي راشي اجر به تراشي جواب به هم د تملو شي چې د نبی رسول الله په طریقه دې نه لګلې هغه قبليږي نه ځکه نبی رسول الله فرمایلی دي من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه فهو رد چا چې په دین کې یو نوې کار راويستو چې هغه د دین نه نو د پکې راويستو نو فهو رد نو هغه عمل چې هغه مردود دی او دا سړی چې نو دا مردود دی او دا کار چې نو دا مردود دی دا رد شوی دی دا د الله دربار نه راشړل شوی دی نو کو استاد ته وای په سنتو پسې په جمع درې دواګانې دا نبی عليه السلام ندی کړی نه بوله دا دوا بد کار دی څه خبره ولا سړی دا څه خبره کوي ویولې دا بد کار دی نو مولوی صاحب ته وای ستانه تاسو کوم چې اذان ویل کیږي او تو وای محمد رسول الله په اخر کې لا اله الا الله وای دا محمد رسول الله په کول نه وای په دې باندې په اخر کې محمد رسول الله شته او په سر کې الله اکبر څلور ځلې وای په اخر کې دوه ځلې وای دا خو په یو شل ځلې وای ولې استاد الله اکبر ویل بد کار دی تاسو ته کنه هغه موږ ته وی دوا بد کار دی موږ ته وی الله اکبر ویل بد کار دی څلور ځلې وای شل ځلې ولې نه وای دا پیغمبر علی السلام زیات ندی ویلي کنه نو زه ته او ستای الله په کور کې یو خیر دی کتاب وګوره مونږ کرای مو ګوره او په کوم بازار کې چې پیدا کول شي پیدا کا چې پاری کې دای چې نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم د سنتو نورستو دعا په جمع کړی ده کدی پیدا کو لومبه وځو کوم بیا به شو زه اعلان کوم چې ټول پنځپیریان به د سنتو نورستو دعا کوي شته چرته کې په جمع شته پیغمبر علیہ السلام اول سنت دي کړي په جمعات کې او چې دی وی کې چې سنت کړي نو بیا به دوا کړي وا دا خبروم غلطه ده ځکه پیغمبر علیہ السلام د ماخام سنت په جمعات کې کړي دي د ماخام سنت په جمعات کې کړي دي او چې نبی علیہ السلام سلام وګرځاو نو مقتدیان ټول تلیو نبی علیہ السلام دعا نه کړي سنت کړي دی او دعا نه ده کړي چې نبی علیہ السلام نه ده کړي نو تی ولې کوي دی ویولې دوا بد کار دی کوته دا بدعت دی وی نبی علیہ الصلوۃ والسلام وی عید میلاد النبی مناو خلک څه مناوي د نبی علیہ السلام د پیدا کېدو اختر مناو د پیدا کېدو ډېر خلوم د اخر شیطان قابل جرنیل لیکنه نو می ولا څنګه واجب کی خود دې ته خو بد دی وی بد دی وته نو سالګره مناو څه شي نو خیر دې مولیانو او طالبانو نه علاوه خبرو کوم سالګرا او برث ډے مناول د انګریزانو کار دی د مسلمانانو ها دا د انګریزانو دین دی تا خپل سالګرا مناو کړی دا ته د خپل سالګری باره کې د مفتی صاحب نه تاسو کا چې استاد خپل سالګرا مناوم او د خپل برث ډے کیک کټ کوما دا جایز دي کني دي جایز د دارالفتانه به جواب راځي دا جایز دي
ولی نبی علیہ السلام خپل سالګرنه نه دا مناو کړی نو چې نبی علیہ السلام خپل سالګرنه نه دا مناو کړی تی ولې نبی علیہ السلام سالګری مناوي او دا یو نیک باچا راستو 600 کاله پس 500 کاله پس د نبی علیہ السلام نه عجیب مسلمانی ده دا 600 کاله د دین نیمګړو قرآن خو صفا ویلی دي الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منه وهو فی الاخرة من الخاسرین یرجوی دا بدعت ته خو بدعت حسنه دا بدعت څه دی حسنه دی وی دا پکې خپل بدعت ته ګوره پیغمبر علیہ السلام وی کلو بدعت ضلاله هر یو نوې کار په دین کې گمراهی ده نو نبی علیہ السلام بدعت ته د گمراهی نوم ورکو نو دا طالبان عالمان پویږي چې حمل پکې راشي نو یغي کې استوای ابي د جانبینو نه کیږي بدعت ضلاله و ضلاله بدعت خیر د نسبتونو کې په فرق خو بعض ضلالت بدعت ویلم جایز دي خو حمل کیږي ټیک تا د بدعت په ځای ټکه د ضلالتون کې خودر سدي صحیح شو دې چې وی دا بدعت حسنه نه نو معنا دا ضلالت حسنه نه ټیک شو بس دا ضلالت حسنه نه دا کلی گمراهی ده یو سړی بونیر ته چا ورته چې تزي وسم د لیوګانو یو د بچو ښکار کو نو غورته یو کلی غونته کې معلوم راوړه هغه ته مړ چې له بچی شي کې وسخ نو چې بدعت شو باغی کې سخ کوله ده یاره چې بدعت شو پای کې د کم ځای نه کوله راغی بدعت خو گمراهی ده نو گمراهی کې د کم ځای نه کوله رااله او روایت وام ابن عمر رضی الله تعالی عنہ روایت ته شرع اعتقاد والے سنت کے لال کائی رحمہ اللہ ذکر کړه او السنه کی امام مروزی نقل کړه او الباعث کی ابو شامہ نقل کړه چاغه وای کلو بدعت ضلاله ورپسې ټکی ته فکر کوي کلو بدعت ضلاله وان راها الناس حسنه کلو بدعت ضلاله وان راها الناس حسنه هر بدعت چې نو دا گمراهی ده اگر که خلق وته خبوري اگر که خلق وته خيسته وي اگر که مولای سے وہ تولی کی چې بدعتون حسنتون اگر کا غور تداوی چې دا خيسته ده دا نه خيسته کیږي مالک ابن ماجشون رحمه الله تعالی ذکر کوي من ابتدا فی الاسلام بدعتن فرعها حسنتن فقد زمان النبي علیہ السلام خان الرساله چا چې په اسلام کې په دین کې یو نوې کار جوړ کو او چې جوړ کې بیا وي څومره خپل بدعت مې راويستو نو مالک ابن ماجشون وی فقط زعم ان النبي عليه الصلاه والسلام خان الرساله دا ګمان کو چې نبی عليه السلام په دین په پورا را رسول کې خیانت کړل نعوذ بالله او نبی عليه السلام مونږ ته دین پورا را رسوله نه ده ورونو دا مختلف کارونه مختلف سيزونه الله رب العزت پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام لا دل را لګلې چې زمونږ تعلق د الله سره صحیح شي او زمونږ تعلق د هغه سره شي صحیح شي د دې تعلقات لپاره را لګلې یا ایها النبی ان ارسلناک شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا اے زمونږ دلوی شان والا پیغمبرا نبی وی د نبوت دلوی شان ته وی کنه یا ایها النبی وا دلوی شان والا پیغمبرا انک لعلى خلق عظیم یا ایها النبی یا زماده طرفنا خلق ته اورون کیا نبأنا کثیر یا ایها النبی یا زماده طرفنا خلق ته وین کیا ان ارسلناک مالک له تعالی شاهدن خودن کې د دین په قول او په عمل شاهدن خودن کې د دین په وینام او په عملم نبی رسول الله والسلام چې کوم کار د ویلو نو دا غي د ویل دي لکه اذان د ویلو کار دی اذان چا کار دی ویلو هغه مکمل خود لري منځ د کولو کار دی نو هغه مکمل خود لري کله ویلو دی او کله کولو دی شاهدن
د دین خونکې په خوله باندې او په عمل باندې ومبشرا چې څوک دی مني نو هغه ته زیری واورو ونذیر او يرونکې وداعیا الی الله او را بلونکې الله طرف ته الله طرف ته برا بلل کوي وی عالمان وی داعی د مدعی نه پیغمبر ته داعی ویلی مدعی وتا نه ویلی ځکه کوم مدعی او پټی باندې داو کی چې دا پټه زمانه خو قبل رضوی چې نه زمانه نو پر خدای شي المدعی من اذا ترک ترک خپل خبره پر خدای شي خدای خپل خبره پر خدای نشي نو داعی وتویلی دی داعیان الى الله الله طرف ته باذنه په حکم د الله وسراجا منیرا او دی ورو خانه نو پیغمبر علیہ السلام دی راغله دی چې لا اله الا الله خو او محمد رسول الله خو د توحید را توخی او سنت را توخی نو موږ لرونو پکار دي چې موږ خپل تعلق د قران سره او د قران والو سره ټیکو چې اشاعت د توحید او د سنت په صحیح طریقه وشي الله دې موږ له صحیح عمل کولو توفیق راکړي واخر دعوانا دعا الحمدلله رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سيد الانبياء والمرسلين الله رب العزت زموږ د ټولو ګناهونه معاف کړي آینده کې الله رب العزت موږ ګناهونه پامان کړي چې څو مو ویل واورېدل الله دې پر له صحیح عمل کولو الله رب العزت زموږ الله سره پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سره تعلق صحیح کړي الله رب العزت زموږ د ملک شرکیات او بدعت ختم کړي الله رب العزت د قران او سنت دعوت عام کړي الله رب العزت د قران او سنت دعوت عام کړي چې دې پروګرام کې منډه او تړاوالي او ځانې کړولې الله رب العزت دې د دوړو جهان خوشاله ورکړي الله رب العزت دې د دوړو جهان خوشاله ورکړي الله رب العزت زموږ نه د دین کار واخلي الله دې بیمارانو ته صحت کامله عاجل نصیب کړي قرضدارانو قرض دې الله رب العزت اخلاص کړي الله رب العزت چې شرعي حاجتونه الله رب العزت دې خپل فضل او کرم وکړي الله رب العزت دې خپل فضل او کرم وکړي چاکورونو کې بیماری الله رب العزت ته صحت کامله عاجل نصیب کړي کوم استادان زموږ وفات شوي الله رب العزت دې قبولونه وکړي کوم ژوند دي الله رب العزت دې هغوی ته صحت کامله عاجل نصیب کړي کوم مسلمانان تکلیفونو کې جیلونو کې هسپتالونو کې نورو سہولیاتو کې الله رب العزت دې هغوی مشکلات حل کړي الله دې علاقه د توحید او سنت مرکز وکړي الله رب العزت دې علاقه د توحید او سنت مرکز وکړي کوم علماء کرام مشران چې تقریر کړي